ننگ غیرت بردی یادیگم دیوبندیم الحمدللہ دیوبندیم الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خوږی عزتمند اوریدونکو، د بدعت د وضاحت په باره کې تقریبا دا زموږ هغه څلورمی کلیپ دی. مخکې کلیپونو کې هغه د بدعت تعریفونه وغیره د هغې تقسیم د هغې په باره کې احادیث د هغې تذکره شوه. اوس د بدعت په تعریف یا په بدعت په باره کې کوم احادیث بعضې راغلي دي د هغې په باره کې دي یو څو اعتراضات کوي. نن هغه یو دوه اعتراضات ذکر کوو د هغې جوابونه. دا زما سره هغه د دیو کتاب جاء الحق مفتی احمد یارخان نعیمی دی چې دی نه هغه په صفحه نمبر 184 کې هغه اعتراض کوي. دینی کام کی قید لگانا محض اپنی طرف سے ہے. دا په هغه حدیث باندې دی اعتراض کوي کوم چې د عائشې رضی الله تعالی عنها حدیث ومن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. نو فی امرنا د دین مراد چې دنه هغه موږ دین اخلو دی وای د دین د قید لګول چې دنه هغه د خپل ځان نه دین دغه خبره کوي. دینی کام کی قید لگانا محض اپنی طرف سے ہے. احادیث صحیحہ اور اقوال علماء و فقہا اور محدثین کے خلاف ہے. حدیث میں ہے کل محدث بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، اس میں دینی یا دنیاوی کی قید نہیں. ہم اشعت لمعات اور مرقات کی عبارتیں نقل کر چکے ہیں، اس میں دینی کام کی قید نہیں لگائی. نیز ہم پہلے باب میں مرقات اور شامی کی عبارتیں دکھا چکے ہیں کہ انہوں نے عمدہ کھانے، اچھے کپڑے بدعت جائزہ میں داخل کیے ہیں. یہ کام دنیاوی ہے مگر بدعت میں ان کو شمار کیا، لہٰذا یہ قید لگانا غلط ہے. ودا قید لگول چې دینا هغه صحیح نه دي. دغه خبره چې دینا هغه د دین دا قید دی وای چې دینا هغه صحیح نه دی. نو مونږ دلته کې هغه یو څو حوالې مخکې مونږ تعریفونه کړو، په هغه تعریفونو ټولو کې چې دینا هغه د دین قید هغه لګولی و. دلته چې دینا هغه فتح الباری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 321 کې حافظ ابن حجر رحمه الله هغه ذکر کوي فی امرنا د هغې په شرحه کې والمرادو د دینه مراد چې دی نه هغه سره امر الدین د دینه د دین کار هغه مراد دی د امرنا نه. علامه تفتازانی رحمه الله په شرح المقاصد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 271 کې هغه ذکر کوي ان المراد بذلك هو ان يجعل في الدين ما ليس منه. په دین کې داسې یو کار هغه ایجاد کړي چې هغه د دین حصه نه وي، دغه به کې جوړي. دریم چې دی نه علامه عزیزی رحمه الله سراج المنیر جلد نمبر 3 صفحه نمبر 320 کې هغه ذکر کوي من احدث فی امرنا هذا ای فی دین الاسلام، دین اسلام کې نو دی هم د دین قید چې دی نه هغه لګوي. دغه رنګ چې دی نه حضرت مولانا خرم علی صاحب دی چې دی نه هغه د مشارق الانوار په ترجمه کې هغه ذکر کوي. ترجمه هغه دا ده जितनी बिदअतें लोगों ने खिलाफ शरअ निकाली है इस हदीस से सब रद्द हो गई है. तफसील की कुछ हाजत नहीं. मसलन गज करना, गुम्बद बनाना, कब्रों पर रोशनी करना, ताज़ीर बनाना, बुजुर्गों का मेला करना, झंडे के निशानात खड़े करना सरासर दीन के खिलाफ है. कुरान और अहादीस इजमा और क़ियास शरई में इनकी कुछ असल नहीं है. गोरा दहुम दलते कि दीन खबर چې دی نه هغه به دې کې وکړله. دغه رنګې چې دی نه هغه د دې په باره کې هغه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیت ته چې فلا تقعدوا معهم د دې آیت ته چې دی نه هغه حدیث را نقل کوي ودخل فی هذه الآیه کل محدث فی الدین، هر نوی کار په دین کې وكل مبتدع الى يوم القيامه. خازن جلد نمبر 1 صفحه نمبر 509 دغه رنګه معالم العرفان. حسان تابعی رحمه الله هغه هم فرمای مبتدع قوم بدعه في دينهم. یو قوم چې دنه هغه په دین خپل دین کې هغه یو نوی کار نه ایجاد کړي مگر الا نزع الله من سنتهم مثلها. الله پاک د دین په مثل چې د دین د سنت کار هغه لري کړی دی. نو ګوره د هم د دین قید چې دنه هغه لګولی دی. دغه رنګه حضرت غزیف بن حارث الثمالي رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیہ السلام روایت را نقل کوي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدث قوم بدعه. یو قوم یو نوی کار بدعت نه ایجاد کړی الا مگر رفع مثلها من السنه. الله پاک د هغې په مثل د سنت نه چې دی نه هغه یو کار هغه د دینه اوچت کړی دی. فتمسکوا بسنة خیر من احداث بدعة. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحه نمبر 105.
او دغه رنګ مشکات جلد نمبر 1 صفحه نمبر 31. ګوره دلته کې چې نه هغه ذکر کوي چې یو قوم یو بدعت نه ایجاد کړه مګر د دې په بدل کې الله پاک د دین او سنت لري کړه. د بدعت د سنت په مقابله کې ذکر کړه، نو سنت تعلق د دین سره وي، نو د دې په مقابله کې چې کوم بدعت ذکر کیږي هغه تعلق به هم د سره وي، د دین سره هغه وي. علامه تفتازانی رحمه الله په شرح المقاصد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 271 کې ذکر کوي ان البدعه المذمومه هو المحدث في الدين. بدعت مذمومه هغه دی چې هغه نوې ایجاد کړی شي په دین کې، نو دلته دی هم د دین قید چې دنه هغه ذکر کوي. دغه رنګ علامه عبدالعزیز فرهاروی رحمه الله په نبراس کې د شرح العقائد په شرح نبراس صفحه نمبر 21 کې هغه ذکر کوي هو كل ما حدث في الدين. دا هغه دی چې هغه نوې کار ایجاد کړی شي په دین کې بعد زمن الصحابه بلا حجه شرعیه. نو دلته دی چې دنه هغه هم څه کوي د دین قید هغه لګوي. دغه رنګ زموږ علماء دیوبند هغوی هم د دین قید چې دنه هغه ذکر کوي. چنانچه حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمه الله په بذل المجهود جلد نمبر 5 صفحه نمبر 195 کې هغه ذکر کوي فی امرنا هذا د دین مراد څه دی امر دین مراد ہے. دغه رنګ شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثمان رحمه الله په فتح الملهم جلد نمبر 2 صفحه نمبر 407 کې هغه ذکر کوي والمراد به د دین مطلب چې دین هغه مراد سره امر الدین امر د دین کار دی. دغه رنګ دا خو زموږ علماء دي باندې بریلي عقاید علما د هغو په نسبت باندې هم د دین چې دین هغه دین مراد دی. لکه د دې مولانا محمد صالح هغه چې دین هغه لیکي په تحفة الاحباب په تحقیق ایصال الثواب صفحه نمبر 117 کې کہ مراد امر سے امر دین ہے. مطلب یہ ہے کہ امور دینیہ عبادات ہو یا معاملات کہ جن کے حدود شارع نے مقرر کیے ہیں ان میں کمی بیشی کرنا مردود ہے. دلته د هم د دین قید لګي. دغه رنګ مولوی عبدالسمیع رافوری هغه چې دین هغه په خپل کتاب انوار الساطعه صفحه نمبر 33 کې هغه هم ذکر کوي کہ یہ روایت دغه من احدث فی امرنا دغه روایت مبارک ذکر کوي کہ یہ روایت صحیحین کی ہے، یعنی جس نے نکالی اس دین میں هغه هم د دین قید ذکر کوي جس نے نکالی اس دین میں وہ بات جو دین کی قسم سے نہیں ہے یعنی کتاب و سنت کی مخالف ہے وہ بات اس کی رد ہے. هغه خبره ده سره هغه رد ده. دغه رنګ د دې مشر چې دی هغه مولانا احمد رضا خان بریلوي هغه د تمباکو د حرام ویلو په باب کې اغلی کی رہا اس کا بدعت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں، یہ بدعت کھانے پینے میں سے ہے کہ امور دین میں نہیں ہے تو اس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے. نو دا بدعت د دې دا ثابتول دا د دینیه امور نه بلکې د دنیاوي لحاظه د دې حرمت ثابتول هغه مشکل کار دی. احکام شریعت حصہ نمبر 2 صفحه نمبر 168. دا اولنې اعتراض ولدي چې د دین قید لګول هغه صحیح نه دي. نو د هغې جوابونه هغه وشول. اوس دویم اعتراض دی کوي چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه. دلته چې دی هغه دې خبره ذکر کوي چې دلته کې اعمال نه دي مراد بلکې هغه عقاید هغه مراد دي. دلته کې زما سره د دې چې دی هغه دا کتاب دی جاء الحق په دغه کې دغه اعتراض را نقل کوي په صفحه نمبر 178 کې 178 صفحه کې هغه ذکر کوي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. جو شخص ہمارے اس دین میں وہ عقیدے ایجاد کرے جو شخص ہمارے اس دین میں وہ عقیدے ایجاد کرے جو دین کے خلاف ہو وہ مردود ہے. ترجمہ دغه کوي بیا وایي ہم نے ماں کے معنی ما لیس منه کنا ماں کے معنی عقیدے اس لیے کیے کہ دین عقائد ہی کا نام ہے، دین عقائد نام دے. اعمال فروع میں بے نمازی گناہگار ہے، بے دین یا کافر نہیں، بد اعتقاد یا تو گمراہ ہے یا کافر. اس کے ماتات مرقات وغیرہ بیا مخی تفصیل اغلی کی. نو دلته کې دی دغه اعتراض اغرا نقل کوي چې د دې حدیث کې کوم خبره ذکر شوی د هغې نه مراد عقاید دي، اعمال د هغې نه دي، لہذا په اعمالو کې چې دی هغه بدعت هغه نه راځي. نو د دې جواب چې دی هغه مونږ په یو څو وجو سره کوو. اولنۍ خبره دا ده چې مخکې هغه مونږ تعریفونه ذکر کړي دي، په هغه تعریفونو کې د اعمالو هغه قید چې دی هغه و مخکې تعریفونو کې دغه رنګ لکه څنګه چې مونږ هغه نقل کړي د حافظ ابن کثیر د هغه په دغه کې چې دی هغه په عبارت کې قول او د فعل الفاظ هغه نقل و. دغه رنګ حافظ ابن دقیق العید رحمه الله په احکام الاحکام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 51 کې هغه ذکر کوي ان اذا نظرنا الى البدع المتعلقه مونږ چې کله نظر وکړو په هغه بدعاتو کې چې د هغې تعلق د څه سره به امور الدنیا
په هغه بدعاتو کې چې کله موږ نظر وکړو چې تعلق د دنیوي کارونو سره وي لم تساوي البدع المتعلق بامور الاحکام الشرعیه نو دغه دنیوي بدعات هغه د هغې بدعاتو سره برابر نه کوم تعلق چې د دینی کارونو سره وي ولعل البدع المتعلق بامور الدنيا لا تكره اصلا او هغه بدعات چې د هغې تعلق یعنی نوي څیزونه چې د هغې تعلق د دنیا سره دنیوي نوي څیزونه ایجاد کیږي جهاز ایجاد شوی دی ریلګاړی دغه څیزونو تعلق نو دا چې دی نه د هغې سره یو شان نه دي کوم چې د دین سره تعلق ساتي بلکې د دنیوي څیزونه دا خو مکروه به هم نه بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهه ډیر به داسې چې هغه به مکروه هم نه واذا نظرنا الى البدع المتعلقه بالاحكام الشرعيه کله چې مونږ نظر وکړو په هغه بدعاتو کې چې د هغې تعلق د احکام شرعیو سره وي لم تكن مساويا للبدع المتعلقه باصول العقائد نو دا بیا د هغې بدعاتو برابر نه دي د کوم تعلق چې د عقایدو سره وي د ده په نسبت باندې د بدعاتو درې قسمونه شو یو هغه چې د هغې تعلق د دنیا سره وي نو دی وایي چې دغه خو مکروه هم نه دي بل هغه چې د هغې تعلق هغه د اعمالو سره وي بل هغه بدعات چې د هغې تعلق د عقایدو سره وي نو ګوره د اعمالو د دنیوي دا د ټولو نه کمزور بلکې مکروه هم نه دي بیا چې د اعمالو سره نو دا بیا کمزوري دي د عقایدو د هغې نه د عقایدو د هغې کې وعید ډېر سخت راغلی دی نو په دې کې چې دی نه هغه صرف د ده په نسبت باندې اعمالو او په عقایدو دواړو کې چې دی نه هغه راځي خو فرق پکې دا دی چې د اعمالو کم بدعات دي د هغې باندې وعیدات هغه کم راغلي دي او کم چې د عقایدو دي د هغې کې بیا وعید هغه بیا ډېر سخت چې دی نه هغه ذکر شوی دی او دا زموږ په نسبت باندې هم دي چې کم سخت وعیدات هغه د هغې بدعاتو په باره کې دي چې کوم د عقایدو په باره کې وي هغه وعیدات چې هغه لږ د هغې سختۍ کې به په نسبت سره کم وي نو هغه بیا د اعمالو په باره کې دي حافظ ابن رجب رحمه الله هغه فرمایي فکل من احدث شیئا چا چې یو نوی کار هغه ایجاد کړو نسبه الى الدین او د دې نسبت دین ته کوي ولم یکن له اصل من الدین او د دې لپاره د دین کې چې دی نه هغه هیڅ یو اصل هغه نه وي یرجع الیه چې هغې ته رجوع وکړي فهو ضلاله نو دا به ګمراهي وي والدین بریء منه او دین د دې نه بری دی وسواء فی ذلک الاعتقادات او الاعمال برابره خبره که تعلق په دین کې د څه سره د عقایدو سره که د اعمالو سره وي او الاقوال یا د قول سره وي ظاهري قول والباطنه یا باطني قول واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع او بیا بل خبره کوي نو دلته کې هم دی څه وایي که د هغې تعلق د اعتقاداتو سره یا د اعمالو سره نو هلته کې دی هم ذکر کوي نو لہذا جامع العلوم والحکم صفحه نمبر 192 دغه رنګې عائشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي د مسلم شریف روایت دی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 77 او دغه رنګې بخاري روایت دی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 1092 د مسند روایت دی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 140 عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي من عمل عملا چا چې یو عمل وکړو لیس علیها امرنا فهو رد نبی علیه السلام فرمایي چا چې یو داسې عمل وکړو چې په هغې منځ زموږ عمل نه وي هغه عمل هغه رد دی نو دلته کې تذکره د خبره د څه کېږي هغه د عمل کېږي د اعمالو کېږي د عقایدو هغه نه کېږي نو دا خو صریح هغه د بخاري شریف هغه روایت دی دغه رنګې نور پرېږده دي چې په دې کې کوم اعتراض هغه را نقل کوي نو که دغه اعتراض خو په صفحه نمبر 178 کې را نقل کوي د دې نه چې یو پاڼه داسې راواړی صفحه نمبر 177 کې د بدعت تعریف کوي دی وایي که نو بدعت کے شرعی معنی ہے وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو د بدعت شرعي تعریف کوي هغه اعتقاد یا اعمال ګوره دلته به کې څه راوستل اعمال به کې راوستل نو بدعت څه ته ویلی شي هغه عقاید او هغه اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہری میں نہ ہو بعد میں ایجاد ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت شرعی دو طرح کی ہوئی بدعت اعتقادی اور بدعت عملی دلته په خپل د بدعت په تعریف کې چې دنه هغه تقسیم کې چې بدعت په دوه قسمه دی یو عقاید سره تعلق سره یو د اعمال سره او دلته بیا چې دنه هغه اعتراض کوي المعترض کالاعمى هغه شان حساب چې دنه هغه د دې ورسته کوم خبره کې مخکینی تی بیا هیری چې مونږه هغه سکړي بهرحال د بدعت په تعریف د بدعت په باره کې چې کوم حدیث راتلو من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد د هغې په باب کې د دوه اعتراضات کول د هغې تفصیلي جواب چې دی نه هغه تاسو ته ذکر شو.